نو زمونږ همدغه متحقق کمې غلطۍ نه دي، دا د دې خلکو نه دي، بیلونه د شارټ کې نه دي شارټ کې په چا پسې که نه. څوک غلا کوي چې راځي بجلي دې کټ کوي که نه، څوک خو د غلا ملګرتیا نه کوي، څوک خو د دې ملګرتیا نه کوي چې یو سړی بیل نه جمع کوي او د هغې په مد کې به ته را باقي خلک چې کوم بیلونه هم جمع کوي څوک غلا هم نه کوي او ټول خلک به ته په دې کې سېځي. یو ځي ته میټر ریډر ځي او هغه 8 میاشتې پس او 10 میاشتې پس او 12 میاشتې پس چې میټر ریډر یو ځي ته ځي او هغه د هغه ریډینګ چیک کوي نو الریډي په هغه پسې دونه بیل یا دونه یونټ جمع شوي چې هغه په یو ځل ته په بیل کې راولي نو هغه بیا د کس د ادا کولو یا د هغې د بیل د جمع کولو وس نه وي. 15 ورځې ډیډلاین اخري ورکړی دی که په دې 15 ورځو کې د زما د صوبې د لوډ شیډینګ مسله نه حل کیږي نو بیا چې دی نو بیا د آن اف بټن چې ده دلته د بجلۍ نو هغه زموږ په صوبه کې ده. نو موږ د خپل سی ایم صاحب سره په دې موقف باندې ښه مضبوط ولاړ یو. هغه د کشمیر د احتجاج حواله هم ورکړه چې څنګه احتجاج هغه کشمیریانو د خپل حق لپاره کړی و، زه به بیا خپله صوبه راوباسم او همدغه شان احتجاج چې دی نو بیا به مونږ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیال که میډیا تاسو ګورئ که نه نو بیا به داسې ټایپ خبرې نه وي ځکه چې لوډ شیډینګ مسله صرف د معیارو د جندول یا د دې علاقې نه د لوډ شیډینګ په دې وخت کې د ټولې صوبې مسله ده. سی ایم صاحب پرون بله ورځ چې کوم سپیچ په صوبه کې په صوبایي اسمبلۍ کې کړی و نو هم صرف په دغه موضوع یې کړی و چې دلته زموږ په دې علاقه کې چې کوم لوډ شیډینګ دی دې له موږ له پراپر یو شیډول راکړی شي. دا کوم زوړ شیډول چې دی په دغه شیډولو سره موږ نه یو تیار. بار بار په سوشل میډیا هم دا خبرې راځي، ټولو ملګرو ته مخې ته دي او هغه ورځې دا 15 ورځې ډیډلاین اخري ورکړی دی که په دې 15 ورځو کې د زما د صوبې د لوډ شیډینګ مسله نه حل کیږي نو بیا چې دی نو بیا د آن اف بټن چې ده دلته د بجلۍ نو هغه زموږ په صوبه کې ده. نو موږ د خپل سی ایم صاحب سره په دې موقف باندې ښه مضبوط ولاړ یو. هغه د کشمیر د احتجاج حواله هم ورکړه چې څنګه احتجاج هغه کشمیریانو د خپل حق لپاره کړی و، زه به بیا خپله صوبه راوباسم او همدغه شان احتجاج چې دی نو بیا به مونږ کوو. مونږ هم دغه 15 ورځو کوم دغه چې ورکړی ډیډلاین چې سی ایم صاحب ورکړی دی چې هغه پورې دوی په دې شیډول کې تبدیلي راولي، په دې لوډ شیډینګ کې کمی راولي. که چېرې دا کمی نه راولي او لوډ شیډینګ کې دا کوم شیډول چې دوی جاري کړی دی کې چینجز نه راولي نو بیا به ټیک ټاک موږ په روډونو راوځو ځکه چې په دې وخت کې زموږ لانجه د مرکز سره همدغه ده چې دوی بجلي زموږ ده، وسایل زموږ دي، زموږ د په 4 روپۍ یونټ دوی اخلي، هلته چې دی مزې پې هلته نور خلک کوي. موږ ته د بجلۍ په مد کې چې کوم بقایاجات دي هغه صوبې ته نه راکوي. زموږ صوبې مکمل جام کړې ده، په ځای یې ودرولې ده. نو موږ به په دې حوالې سره مکمل په روډونو باندې بیا راوځو. اول خو به چې دوی کوم ډیډلاین 15 ورځې ورکړی دی نو زما که د معیارو ملګري دي که د جندول ملګري دي یا څونه د دې حلقې ملګري چې دي هغو هم په خدمت کې زما همدغه عرض دی چې انشاءالله په 15 ورځو کې به دا مسله حل شي، څه نه څه کمی به پکې راشي. که کمی رانه شي زموږ سی ایم صاحب دلته شته، که موږ ته د خپلې صوبې چیف دا وایي چې یاره تاسو راوځئ په روډونو باندې نو هغه به زموږ نه مخکې انشاءالله موږ به ورپسې یو او چې کوم قسم سټپ اوچتولو هغه به بیا موږ اوچتو او د دې خلاف به موږ اخري حد ته ځو. د خیره او دا خبره هم دې سره لینک ده د دې سره په مقامي طور زموږ دا کوم لوډ شیډینګ چې دی دا مسله به سره حل شي که نه دا نو چې اکثر دلته دا کوم لوډ شیډینګ چې دی دا دلته مقامي طور چې په خلکو باندې کوم د بجلۍ بیلونه شارټ دي دا موږ داسې اورېدلي دي بلکې دا حقیقت دی چې یاره په دغه وجه باندې د دې خلکو د بجلۍ د بیلونو د نه ورکولو په وجه باندې د عامو خلکو باندې لوډ شیډینګ راولي. په دې خبره کې څه حقیقت شته؟ تاسو څه وایئ په دې؟ اولی کوېشن خو دا چې کې پي کې کې موږ یو بار نه یو نو کې پي کې لپاره سی ایم صاحب خبره کړې ده نو په هغه کې موږ راځو الریډي زموږ حلقه هم پکې راځي، جندول هم پکې راځي نو دغه څه مسله نشته. باقي د لاسز مسله شته دی. زمونږ په دې حلقو کې اکثر خلک دا دي چې په وخت بیلونه نه جمع کوي، د هغې په وجه باندې ډېر زیات هغه دغه چې دی نو کوم بقایاجات چې دا ډېر زیات سیوا شوي دي خو هغه مسله هم زموږ نه ده، هغه د عوامو مسله نه ده، هغه د دې واپډا مسله ده چې په وخت د خلکو نه خپل بیلونه کلیر کوي. یو کس یو ځي ته میټر ریډر ځي او هغه 8 میاشتې پس او 10 میاشتې پس او 12 میاشتې پس چې میټر ریډر یو ځي ته ځي او هغه د هغه ریډینګ چیک کوي نو الریډي په هغه پسې دونه بیل یا دونه یونټ جمع شوي چې هغه په یو ځل ته په بیل کې راولي نو هغه بیا د کس د ادا کولو یا د هغې د بیل د جمع کولو وس نه وي. نو زمونږ همدغه متحقق کمې غلطۍ نه دي، دا د دې خلکو نه دي، بیلونه د شارټ کې نه دي شارټ کې په چا پسې که نه
څوک غلا کوي چې راځي بجلی ته کټ کوي کنه څوک خو د غلا ملګرتیا نه کوي څوک خو د دې ملګرتیا نه کوي چې یو سړی بیل نه جمع کوي او د هغې په مد کې به ته را باقي خلک چې کوم بیلونه هم جمع کوي څوک غلا هم نه کوي او ټول خلک به ته په دې کې سېځي موږ د دې خبرې هېڅ قسمه د دوی سره په دې باندې ایګري نه یو دا د دوی خپله ذاتي مسله ده غلا هم دا وابډاواله کوي دا دو نمبري هم دا وابډاواله کوي په هر ځای کې مولوي هم دا وابډاواله دي ټیک ټاک دا خلک سیده شو وابډاواله زمونږ ټوټل خلک به انشاءالله دلته به په بل څه کې چا غلا ونه کړله په بل څه کې چا دو نمبري ونه کړله خو صرف د وابډا ډپارټمنټ دی چې هغه وخت نه را روان دی نو ټیک کېدو نه دی او وخت په وخت شی د ورلاو کېږي کوم ماته شي ورسېدو